ورکولی بیا به وای نن د چا بادشاهي ده څوک هم جواب نشي ورکولی نو په دریم کرت به الله په خپلو فرمایي چې نن د هغه ذات بادشاهي ده چې هغه واحد دی او قهار ذات دی لله الواحد القهار چې دا اواز دا میدان محشر دا خلق ووري نو د الله په ذات یقینو کوي په دې خلکو باندې به دومره یره تواري شي چې څوک به بیا د خپلو ژبې ته حرکت نشي ورکولی د خپلو شونډو ته به حرکت نشي ورکولی د عام خلک هر چې انبیاء کرام دي نو د هغې سره به نه د ښځې غم وي نه د بچي نه د مور او نه د پلار نه د رور او نه د اولاد نه د یار او نه د صحابي او د دوست د هېچا غم به ورسره نه آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام تمام انبیاء کرام به صرف یوه خبره کوي الله ته به وایي چې نفسي نفسي الله بس ما ته خیر کا او خدای نن ما د خپل قهر نه وساته دا به څومره سخت ساعت وي چې انبیاء کرام په دغه سخته ورځ باندې د الله تعالی د قهر نه نجات غواړي دا به څومره سختي وي فرشتي به میدان د محشر پرېږدي افقو ته به منډه شي منډه به کي والته به کرکې به وایو د اسمان دی کنارو افقو ته به ځان ورسوي هغه فرشتي چې په زرګونه کاله د الله عبادت وکړو او د سترګو د رب په مقدار چرته سستی پکې نه ده کړې لا یعصون الله ما امرهم هغه فرشتي به په چغو چغو جاړي د قیامت دا سختی لګه یاده کا په دغه ورځ چې آدم علیه السلام وایي چې خدای ما ته خیر ما ته خیر او هغه صرف د ځان خیر غواړي د هېچا غم نه کوي دا به څومره سخته ورځ وي چې ابراهیم علیه السلام د ځان خیر غواړي دا به څومره سخته ورځ وي موسی علیه السلام عیسی علیه السلام نوح علیه السلام اولو العزم رسولان دي دوی به صرف د ځان خیر غواړي زما وروره ته لږ سوچ وکړه په دغه ورځ به ستا سهل وي او زما به سهل وي ډېر کافي وخته پورې به دا خلک خاموش څوک به حرکت نشي کولی څوک به څه نشي ویلی دا خلک به دومره تنګ راشي په دې میدان د محشر کې چې په دې زړه زړه کې به وایي چې یا الله بس موږ د میدان د محشر نه حساب وکړو هم لېږه جهنم ته مو لېږه خو بس موږ د میدان د محشر نه خلاص کړه د دې عذاب او د قهر نه مو ساته دومره به دا خلک تنګ راشي حدیث کې وایي دی به وایي چې خدای په دې اړه کې به وایي حساب کتاب وکړه بس که جنت ته م لګېږي نه جهنم ته مو لېږه خو د دې ورځې د دې عذابونو تکلیفونو نه مو خلاص کړه دا به څومره سخت ساعت په دغه سخت ساعت باندې حدیث ته صحیح مسلم کې داسې م راځي چې الله به د میدان محشر د خلکو ته پړه کې یو خبره واچي چې ای خلکو تاسو اوس ولټوئ داسې یو کس چې هغه الله ته وړاندې کې الله خو ناراض دی چې د الله دا قهر پر رحم بدل شي یو جرګه جوړه کوي الله ته څوک وړاندې کوي نو په میدان د محشر کې دا خلک دی به آدم علیه السلام ته راشي هغه ته به ودرېږي هغه ته به د هغه مناقب بیان کړي بیا به ورته وایي قربان ترخاص مې راوړی دی الله ناراض دی الله راضي کړي آدم علیه السلام ورته وایي لست لها دا زما کار خو نه دی نوح علیه السلام ته لاړ شئ چې هغه ته راشي به م ورته انکار وکړي ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ چې هغه ته راشي به م ورته وایي لست لها انکار به کوي چې هغه نه بعد موسی علیه السلام ته راشي هغه هم انکار وکړي عیسی علیه السلام ته راشي هغه هم انکار وکړي اخره کې به د ټولو په اخره کې به زما ستا پیغمبر علیه السلام ته خلک راشي د مبارک ته به ودرېږي او د مبارک ته به وایي چې د الله محبوبه الله ډېر ناراض دی الله خفه دی الله غصه دی الله په قهر دی الله راضي کول غواړي نو مبارک فرمایي وایي زه به ورته داسې نه وایم چې لستو لها وایي زه به ورته وایم چې انا لها انا لها او د دې شفاعت دپاره د دې مقام محمود دپاره د دې مقام د وسیلې دپاره د دې د ورځې دپاره خو الله زه پیدا کړم ولې غم کوئ زه غم خوار م موجود یما نو دې مبارک فرمایي زه به روان شم مقام محمود ته به لاړ شم هلته به الله ته سر په سجده پرېوځمه الله به ما ته داسې ثنا را زده کړي چې دې نه مخکې به داسې ثنا د الله چا هم نه ویلي دې نه وروستو به داسې ثنا څوک هم ونه وایي په داسې عجیبو الفاظو به د الله حمد او ثنا ادا کړم الله ته به په سجده پرېوتم پرېوځمه الله تبارک وتعالی دا رحم په قهر دا قهر چې دی دا به په رحم بدل شي یکدم به ما ته آواز وکړي چې یا محمدو صلی الله علیه وسلم ارفع رأسک قل تسمع اشفع تشفع سل تعطى محبوب سر راپورته کا ته خبره کوه ستا خبره اورېدلی شي ته شفاعت کوه ستا شفاعت قبول دی محبوب ته سوال کوه چې څه غواړې تا ته درکولی شي مبارک فرمایي چې زه سجده ولګوم زما د رب کریم دا قهر به په رحم باندې بدل وګرځېږي یاد ساته الله راضي شي دې مبارک په سجده پرېوځي نو الله تعالی به راضي وګرځي
او بیا به الله تبارک وتعالی دې او خلکو سره مهرباني شروع کی. ته سوچ وکړه او ورته وی الله تعالی دې ستا امت د قیامت د سختونو په امان کې وساتي. لومبه به زمو ستا محبوب مبارک د خپل امت شفاعت کوي. دا ډیره د فخر خبره په امتیانو کې به دې مبارک لومبه حدیث کې وی د خپل اهل بیت شفاعت وکوم، بیا به د مدینه منورې د خلکو شفاعت کوم، بیا به د مکی والو شفاعت کوم، بیا به د عربو شفاعت کوم، دا غینه بعد به بیا د عجمو شفاعت شروع کوم. خو زما شفاعت عام شفاعت دی. دا به د لوی مجرمانو ګناهګارو د پاره. یو روایت کې محبوب فرمای وي ما الله تعالی اختیار راکو چې محبوب نیم امت د لبخم پدې راضي کنه شفاعت غواړي. وي ما ورته چې نه نیم امت را تم بخه شفاعت دی غواړم، شفاعت را تراکه چې شفاعت ډیر عام دی پاره کې به د ډیر امت بخنه غواړم. وی الله راته وی چې محبوب د دوه حصو د امت بخنه بدرته کم که شفاعت غواړي. وی ما ورته ویل چې نه د دوه حصې امت مرتبه بخه شفاعت را تراکا د شفاعت په عوض کې به خپل امت غواړم. محبوب مبارک فرمای هر پیغمبر علی السلام ته الله تعالی یو دعا په دنیا کې ورکړي و او هر نبی علی السلام هغه دعا کړې ده. یعنی یو داسې سپیشل دعا چې الله تعالی نه پکې سم غواړي هغه خامخا قبليږي، هغه دعا به نرد کیږي. دغه دعا واده هر نبی علی السلام سره شوی و او هر پیغمبر علی السلام هغه دعا کړې ده. زمو استاد غمخوار پیغمبر علیہ السلام هغه دعا ونه په دنیا کې ډېر سخت پیراغه د 55 نواله د مبارک چې د مور په ګډه مبارکه د 2 میاشتو د شلو ورځو شو والد محترم وفات شو. چې د مبارک کله پیدا شو او شپږ کلنه ته عمر رسیږي د مبارک مور بي وفات شو. اته کلنه ته عمر رسیږي د مبارک نیکه محترم وفات شو. مبارک ټول عمر د یتیمه په سختو کې تیرې د یتیمه په حالت کې تیرې د مکی معظمه هغه د مبارک د جون هغه سخت را یاد کا کنور د نه یادېږي. ما سره د ټیم کمې دیږي نه یقینو کا ما سیرت د نبی علی السلام د پیدایش شروع کړل د خپل جمعات کې هر جمعه بیانوم. هغه کې دا هر کال غټي بعض خبرې زاغي ته اشاره کوم بیانوم او سانه شم بیانولې د شعوب ابي طالب هغه واقعات د محبوب رایات کا څومره سخت تیری کړې وي په شعوب ابي طالب کې څومره سخت ژوندۍ و چې د مبارک دلته تیروله. بي خدیجه الکبرى رضی الله عنها فرمایي وي مونږ ته په ورځ خوراک نه ملاوېدو، مونږ به سرګړې روشو کولو او هغه به مخ خورو، مونږ به د ونې پاڼې روشو کولې په هغه به گزاران تیرولو. د وړو ماسومانو به جړاګانې کولې وي چې مونږ به کله دسمات کولو داسې دسمات دی بو. بي خدیجه رضی الله عنها فرمایي لکه د کډو د چلو په شان د دسمات به مونږ کولو ځکه چې مونږ به د ونو پاڼې او کیاګانې خوړلې. هغه سخت د مبارک تیرې کې کله طیف سخت ته وګوري مبارک په طیف کې په وینو رنگین ګرځيږي د مبارک د وینې پړې ډکیږي مبارک باندې هر طرف نه د کاڼو گزارونه کیږي. تر دې پورې حدیث کې راځي چې د مبارک په وشتو د مبارک په تک نشو کوله مبارک په ډېر دردونه په ځما د کېناست. مشرکان د طیف براغه مبارک په د دوړو لاسونو چت کو روان دي کو او به په د کاڼو گزارونه شروع کو. د مبارک په دغه وخت کې فرشتہ راځي جبرئیل علیہ السلام راځي ملک الجبال راځي او ورته وی رب کریم می فرمای چې حکم وکا. فرشتہ فرمای چې زبدا غرونو سچت کما او د طیف د خلق بدل دوه غرونو په درمیان کې ټول چخړي او هلاکو ګرځو. مبارک ورته دغه وخت کې وینا ویا الله زما په قوم باندې په حال باندې رحم وکا. دې نه پويږي نه پوي دي د دې په نسل کې الله تعالی څخه خلق پیدا کی مؤمنان وي هغه یې پکاړولي د مبارک ورته دعاګانې کوي. هغه سخت ورسې د مکی را یاد کا چې کله د مبارک د مرګ هغه او د شهادت بن بنا کفار وکا او د مبارک کور محاصره ک څومره بد ورسره نو کړي چې مکی معظمه ته بهر نه څوک راتلو د مبارک صحبت نه به پرې خورو. چاته به ویل دا مجنون دی، چاته به ویل دا ساحر دی، چاته به ویل عیاذ بالله وی دا صابئی دی. مبارک سره به څوک ملاویدو هغه ته به دومره سزا ورکړي چې په وینو به رنگین ک صحابه به ونی و بهوش به ک په والو باندې مبارک به دردولو. مدینه منوره ته چې راځي د سر مبارک قیمت سل او خان مقرر شو څومره په سخت باندې مبارک مکه پرېږدي د پلار او د نیکه کله پرېږدي او مبارک د مکې نه مهاجر روانېږي. او حدیث کې دا راځي چې د مبارک د مکې د آبادۍ نه بهر شو صدیق اکبر سے فرمایي بار به پخره توکو او مکې ته به وکړه او سترګې مبارک به د اوښ ډکې وګرځېدلې. دا څومره سختۍ تیرې کې
مدینه منورې ته راغی مکه کې به خلکو ورته پیغورونه ورکول وایي ته ابترې عیاذا بالله وایي ستا اولاد نارینه نه پایي پښتو کې ورته مونږ داسې میراث وایو د مبارک د خلکو پیغورونه مو واورېده احد کې غاښونه شهیدان شو تره مبارک سینه ولا خلکو وشلوله او زړه مبارک یې راویستو پوزه یې ترې کټ که غوږونه یې کټ که شونډې مبارک یې ترې کټ کړې او د ده مبارک هغه صحنې په خپلو سترګو مبارک یې ولیدې هغه هم برداشت کې مبارک څومره تکلیفونه تېر که خو هغه دعا یې ونه کړه چې خدای پاکه دا یا دا یا ما ته نارینه اولاد راکړي ما ته خلک پیغورونه کوي زما اولاد نه پای هغه دعا ورته خدای ورکړې وه مبارک فرمایي هغه دعا ما د خپل امت د بخښنې دپاره آخرت ته پرېښودې ده ما ته الله د شفاعت اختیار راکړو زه به د دغه دعا په عوض کې د الله تعالی نه د خپل امت بخښنه غواړم ما ته الله تعالی ویلي دي چې ولسوف یعطیک ربک فترضى محبوب مبارک فرمایي زه به تر هغې د رب نه راضي نه شم چې تر څو پورې زما یو امتیم په جهنم کې وي زه به تر هغې خوشحاله او راضي ونه ګرځېږم چې کله هغه آخري امتیم روباسم او جنت ته داخل وګرځم نو بیا به زه خوشحاله ګرځېږم یاد ساته یو دعا وه هغې هم زما ستا د غم نه آخرت ته پرېښودله لږ سوچ وکړه د قیامت څومره سختي لري اوخ ورته دعا کوي چې الله دې ستا امت د قیامت د سختونو ساتلی مبارک فرمایي ما ویل چې امین دعا خدای قبوله کا اوخ راته درېیمه دعا دا وکړه چې الله تعالی دې ستا د امت دا وینه ټول په ټوله د کافر نه محفوظه کړي یعنې ستا د امت فنا دې الله د کافر په لاس نه راولي ما ویل چې امین دا دعا هم خدای قبوله کا څلورمه دعا راته اوخ دا وکړه چې الله تعالی دې ستا د امت په خپل درمیان کې اختلاف نه وساتي ما ځکه وجړل چې دا سوال ما هم د الله نه کړی او ما ته جبريل علیه السلام راغلی راته ویلي چې قضا مخکې دغسې شوې ده قلم مخکې په لوح محفوظ چلیدلی اوچ شوی دی یعنې دا قضا مبرمه ده دا نه بدلیږي قضا درې قسمه لري یو معلقه دویمه مبرمه او دریمه امام رباني صاحب فرمایي هغه قضا ده چې هغه په علم د الله تبارک وتعالی کې معلقه ده خو په لوح محفوظ باندې هغه مبرمه لیکلی شوې ده دا خص الخواص و مقربین په دعا هغه بدلیږي هغې کې دا خص الخواص و مقربین دعا کار ورکوي په هر تقدیر مبارک فرمایي وي ما ته اوخ څلورمه دا دعا وکړه چې ستا امت د الله د خپلو کې اختلاف نه وساتي وایي ما ځکه وجړل چې زما د امت فنا به په توره راځي یو مسلمان به راپاسي بل به وجني بل به راپاسي بل به وجني په دې سره به زما د امت فاني ګرځېږي الله دې د امت د اختلاف نه وساتلی کړي غرض مې دا دی موضوع ډېر اوږده ده ما خو ویل زه به د مایعات او محبت هر ځای کې ما نه هغه پاتې شي زه به هغه بیانوم دا د جماداتو د حیواناتو د نباتاتو مونږ بیان کو هغه پاتې کېږي اوس هم زما الله شاهد دی دې پسې دوه بیانات دي یو دلته روانې مجیکې منډه کې دلته اوس دا یاران رنګونه کوي هغې مخکې مقرر کېنولو چې زه کېناستم او اوس به هغه کوشي وی شاید اثار ته ځان ور رسوم او د هغې نه بعد بیا برته کال ته روان یم هلته به ځان رسوم دا یو څو کلمات مې عرض کړ الله دې په خپل عالي جناب کې قبول کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین